أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآية. ورونو د دې آیات شان نزول داسې دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دینه مخکې الله تعالی مثالونه ذکر کړه چې ګوره د دې کافرانو مثال داسې دی چې یو ځای کې یو انسان دی اور بل کې او بیا دوی پکې روان شي هغه خبره هم کړې وه. دویم مثال الله تعالی ذکر کو چې د دې قرآن مجید مثال داسې دی لکه باران وریږي نو په هغې کې ګړزاره وي په هغې کې برېښنا وي نو د هغې خبره مونږ کړې وه. او دغه شان په دې قرآن مجید کې الله تعالی نور مثالونه هم ذکر کړي لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا خبره کوي چې کله الله تعالی دا آیت را نازل کو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا که چېرته کې دا مچ د دوی نه یو شی وتښتی د دې بوتانو نه نو دوی د دې بوتانو نه دا خپل شیز هم نشي راواپس کولی دا مچ نه دا خپل شیز هم نشي راواپس کولی دا بوتان. مطلب دا دی ګوره دې کافرانو به دې بوتانو له قسمه قسم خواږه راوړل مټایانې یو شیز بل شیز وایي دا به مخې ته کېښودل وایي دا خورئ. نو الله تعالی فرمایي که مچان راشي او د دې بوتانو د دې مخې نه دا خواږه وتښتی نو دا بوتان د دې مچانو نه هغه خپل خواږه هم نشي راواپس کولی نو پیدا به چاته څه ورسوي ضرر به چاته څه ورسوي. نو چې کله الله تعالی دا خبرې وکړي یا الله تعالی فرمایي چې د دې کافرانو دا چې کم چالونه دي نو دا داسې لکه د جولاګي چې کم جال دی د هغې په شانته کې بېکاره دی او ډېر زیات نری دی او چې هوا پرې راله نو وران کړی وي. نو دې کافرانو عجیبه خبرې شروع وکړې چې مړه دا څنګه قرآن مجید دی چې په دې کې الله تعالی چې دی نو د ماشي خبرې کوي او د مچ خبرې پکې کوي او د جولاګي خبرې پکې کوي مثالونه پکې ذکر کوي. نو الله تعالی دا آیاتونه را نازل کړه چې ګوره ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله تعالی په دې خبره کې هیڅ شرم نه کوي چې بیان کې یو مثال د ماشي یا د هغې نه سیوا یا د یو شیز مثال الله تعالی ذکر کړي. ورونو دا اصل کې الله تعالی مهربانه دی. الله تعالی مهربانه ځکه دی چې که چېرته کې الله تعالی داسې مشکل الفاظ راوړی وی چې په هغې باندې څوک نه پوهېدی نو الله تعالی د انسانانو د پوهې لپاره مثالونه هم ذکر کوي. او دا د یو خطیب او د یو انسان کمال دی چې کله هغه خبره وکړي نو هغه بس بیا مثال ذکر کړي چې دا مخاطب خلک پوه شي. نو الله تعالی خو په خپله په هر شیز باندې پوهه دی و چې دا مخلوق په خبره باندې پوه شي نو په دې باندې هر سړی پوهېږي چې ګوره دا بوتان څه نشي کولی چې مچ د یو شی وتښتی او هغه نشي راواپس کولی نو هېڅ څه فایده او نقصان نشي ورکولی. نو ټول خلک پې پوه شو په دې مثال باندې. نو دې کافرانو دا اعتراضات وکړو چې یاره دا څنګه قرآن دی چې په دې کې د ماشي خبره ده په دې کې د مچ ده. نو الله تعالی جواب وکړو چې زه په دې کې څه شرم نه محسوسوم. یو خبره ده. دویمه دا چې الله تعالی فرمایي دا مثال د دې لپاره دی چې امتحان دی. امتحان دا دی چې مؤمنان خلک دي
نو هغه ير دا زمونږ د رب د طرفه کتاب دی زمونږ په ایمان دی ایمان نورم سیوا شي او چې کوم خلک داسې چې کافران دي فاسقان خلک دي نو هغوی په دې ګمراهۍ کې نورم ګمراه شي نو دا مثال چې الله تعالی راوړي نو دا د امتحان دپاره راوړي چې بعضې مؤمنان او بعضې کافران په الله تعالی جدا کړي نو د مثال پیدا دی او د وضاحت دپاره مې ورونو دلته الله تعالی وفرمیل چې الله تعالی حیا نه کوي چې بیان کړي یو مثال نو دا حیا چې کوم ده نو دا په دوه قسمه باندې ده حیا څه ته ویلی کېږي یو هغه حیا ده چې یو خوی په انسان کې پیدا شي چې د قبیح شیز نه منې کوي نو دا هم یو حیا ده نو دا په دین کې مزیداره ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الحیاء خیر کله حیا چې کوم ده کنه دا ټول خیر او خیر ده دې حیا کې خیر ده او بل حدیث کې دا دی من کلام النبوه د ټول پیغمبرانو دا خبرې دي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله پتا کې حیا نه ونه چې بیا سکه بیا کوا د دې مطلب دا دی چې انسان بیډنګ او منطقي شي لکه به دې باندې نه لکه بعض خلک دام به حیايي ده چې ستا د مخې به انسان دروغ وای او ستا په سترګو کې بچی ده نو هغه خاورې ورچي تا ته به ښه پته لګي چې مړه دا دروغ وای اته به هم پته لګي چې مړه سړی را باندې پوهې دی خو بس دی به ستا د مخې دا بې حیايي انساني یا لکه داسې چې بس مامش مې را درګډ یم چې بس په کم ځای باندې ورغی کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې کله د یو چا تعریفات او کله د بل چا چمچګیری او نو دا بې حیايي انساني نو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت مړه چې حیا د پکې نه جو چې بیا سکه جو کوا د زورن الفاظ ذکر کړی لکه مثلا یو زوی دی یا یو ورور دی او ډیر زیات نافرمانه دی نو پلار ورته وایي زمړی و چې سکه جو کوا زما د کار نشته نو که پرس کوس په دې زوی کې حیايي نو دی به چې دا خو زما دپاره مرګ دی چې ګوره پلار ماته داسې وي چې زما د کار نشته یا په سکول کې ماشوماني دا ګوره مثالونه ذکر کوم په سکول کې ماشوماني نو استاد ورته وایي ته پکې بادشاهي مړه و چې ته څه کې کوه نو اوس چې کوم ماشوم بې حیايي نو هغه وایي لکه وایي ماته استاد وایي ته پکې بادشاهي او چې به کوم ماشوم کې حیايي نو هلکه وایي دا او داسې وایي زه به کې بادشاه نه یم زه به په دې کلاس کې باقاعده یم زما نه به تپوس کې زما کاپي به چې کې وهې به مې نو دا الله تعالی دوه قسمه حیا رالیږلې ده یو هغه حیا ده چې انسان کې یو خوی پیدا شي چې دی د قبیح شیزونو نه منې کوي نو دا حیا په دین کې مزیداره ده او په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي چې په انسان کې دا حیا پیدا شي او یو هغه حیا ده چې انسان په دین کې حیا کوي او د خیر نه به انسان منع کېږي لکه انسان شرمېږي د دین په باره کې تپوس نشي کولی چاته وایي که فرض که زه دا مونځ چاته واورم نو شرمېږم هسې نه چېرته نقصان به کې راوځي یا که به زه به داسې سپینه ږیره باندې زه قرآن مجید شروع کوم نو دا خو داسې د شرم خبره ده نو دا حیا چې کوم دی نو دا په دین کې مزیداره نه ده په دې باندې الله تعالی خفه کېږي چې ولې داسې تاسو حیا کوئ ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه داسې تپوسونه کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډایرکټ خبره وکړه وی د الله رسول زره نه زنانو متعلق تپوسونه کوم خو زه په دې کې حیا نه کوم وایي ځکه ان الله لا یستحي چې الله تعالی د حق په خبره کې حیا نه کوي نو زه ولې حیا وکړم نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ښکاره تپوسونه وکړه نو دلته کې چې الله تعالی فرمایي چې زه حیا نه کوم نو مطلب دا دی چې هغه حیا چې انسان په حق پرېږدي او د نیکۍ نه منې کېږي نو زه هغه حیا نه کوم نور خو الله تعالی حیاناک دی لکه حدیث شریف کې راغلی دی چې ان الله حیي کریم اذا رفع الیه العبد یدیه ان یردهما صفرا الله تعالی ډیر زیات حیاناک دی چې یو بنده ورته لاسونه اوچت کړي و الله تعالی د دې نه حیا کوي چې د انسان د لاسونه واپس کته خالی راولېږي الله تعالی د دې مؤمن دا دعا قبلې نو الله تعالی دلته الله تعالی وایي زه حیا نه کوم هلته کې وایي حیا کوم نو تاسو ته ما دوه تقسیم وکړه چې هغه حیا چې هغه د انسان د خیر نه منې کوي د دین نه منې کوي نو الله تعالی وایي دا حیا زه نه کوم زه دین بیانوم او چې کومه حیا داسې ده لکه ما دا حدیث ذکر کو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې زه حیا کوم چې انسان دې ما ته لاسونه اوچت کړي زه خالی نه لېږم یا بل حدیث کې راځي چې ان الله یستحي من ذی الشیبة المسلم ان يعذبه الله تعالی حیا کوي د هغه مسلمان بندنه چې هغه په اسلام کې خپل ګیره سپینه کړي او خپل یخته سپین کړي نو الله تعالی دې انسان له عذاب نه ورکوي
وای الله تعالی وایي چې مال د دې سپینې ګیرې نه حیا راځي. نو دلته کې ګوره الله تعالی حیا کوي، خو هغه حیا چې ما تاسو ته تقسیم وکړه. نو دلته کې الله تعالی فرمایي ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة. الله تعالی په دې کې اس حیا نه کوي چې بیان کړي یو مثال د ماشي فما فوقها، یا د هغې نه فوق اصل کې به دوه معنو باندې راځي، یو بره یو ښکته. نو مطلب دا دی چې الله تعالی حیا نه کوي چې بیان کړي یو مثال د ماشي فما فوقها یا د هغې نه غټ. مطلب چې په دې حقارت کې او په دې ذلیلوالي کې که د ماشي نه کم شیز وي نو الله تعالی په هغې کې هم حیا نه کوي. لکه ورګ الله تعالی ذکر کوي، سپږ الله تعالی ذکر کوي، الله وایي زه پکې حیا نه کوم، مثال ذکر کوم. یا په ما فوقها مطلب دا دی چې د دې نه یو معمولي غونته کې شیز الله تعالی ذکر کوي د جسم په لحاظ سره، چې مطلب یو وړوکی د دې ماشي نه وړوکی شی که الله تعالی هغه ذکر کوي نو هم الله تعالی پې حیا نه کوي. هم په قرآن مجید کې الله تعالی د حیواناتو ذکر کړی دی او په هغې کې 31 حیوانات الله تعالی ذکر کړي په قرآن مجید کې. خو دا ماشی پکې الله تعالی ځکه ذکر کړی چې اوس حیات الحیوان د علامه دمیری رحمه الله یو کتاب دی، نو هغې کې د حیواناتو متعلق خبرې کړي دي. و دې ماشي ډېر زیات کمالات دي، خو یې ګوره د ده به طاقت دا مني که نه چې دا هاتي څومره غټ دی، خو که په ده باندې چک ولګو او دا زهریلو نو دا هاتي وجني. که په اوښ باندې کېناستو په هغه باندې چک ولګو لکه په دې زمانه کې موږ چې ډینګ دی ځه ښه ټیک ټاک انسان به یې ښه ګرځي را ګرځي لاسونه خپې به خوځوي، خو چې یو چکی پرې ولګو نو بیا د هغه سپینه وینه کمه شي، نو که دا ورته پوره نه شوه نو د انسان څه کې د مرګ سره مخامخ کېږي. او دغه دا ماشی وړوکی ماشی او ګوډ ماشی و د فرعون په هغه پوزه کې چې دننه شوی د نمرود په پوزه کې، نو بیا یې څنګه کړو؟ اب غټه سپلۍ ځان سره یې ښودې وه چې څوک ملاقات له ورغی سجده به ورته کولی سجده پرېږدی دا شیز راولې دا مازغره لکې ووایي چې لږ په خلاره شي، ځکه چې هغې ته به یې ټک ورکړو هغه به لږ په خلاره شو، لږ ساعت به بیا به کې هغه کړنګا شروع کړه، بیا غټه سپلۍ به بیا مې دې مزغو ته راواچوئ. نو ګوډ ماشی و خو نقصان یې ډېر کړی. معلومه شوه چې ماشي د الله تعالی ډېر زیات قوت ورکړی دی او نور خبرې به کېدي خو هغه د حیواناتو خبرې دي. نو الله تعالی فرمایي ما بعوضة د ماشي په ما فوقه یا د هغې نه کم یا زیات. نو یو په قرآن مجید کې الله تعالی ماشی ذکر کړی دی، بل په قرآن مجید کې الله تعالی سخی ذکر کړی دی. رابش زه به تاسو ته بیا وایم چې ګوره هغه حیوان پکې بل دا دی، یو ماشی شو، سخی پکې الله تعالی ذکر کړی. دغه شان الله تعالی پکې غوا ذکر کړی ده، د بقرې واقعه پکې روانه ده. خنزیر پکې الله تعالی ذکر کړی دی، خر پکې الله تعالی ذکر کړی، مارغه پکې الله تعالی ذکر کړی، اس پکې الله تعالی ذکر کړی، ساروی پکې ذکر کړی دی، انعام او دغه شان کې درنده پکې ذکر کړی دی چې ماتول کوي. کارغه پکې الله تعالی ذکر کړی، رون یو مارغه دی او کارغه دی. مارغه هر یو شی چې الوزي هغې ته مارغه وایي او کارغه خو هغه تور شی هغې ته کارغه وایي. نو مارغه هم پکې الله تعالی ذکر کړی او کارغه پکې هم الله تعالی ذکر کړی، شادو پکې الله تعالی ذکر کړی ده، ګټ پکې الله ذکر کړی دی، بیزې پکې ذکر کړی ده، اوښې پکې ذکر کړی، اوښې پکې ذکر کړی، اجدهای پکې ذکر کړی، مارې پکې ذکر کړی دی، نرۍ مارې پکې ذکر کړی، املخې پکې ذکر کړی، سپږه، دغه شان چیندخ، مېې، سپی، شرمخ او خچر او تور مچۍ پکې الله ذکر کړی، میږی پکې ذکر کړی، مولا چرګکۍ پکې ذکر کړی، جولګۍ پکې ذکر کړی، وینې پکې ذکر کړی، پتنګې پکې ذکر کړی او هاتی پکې ذکر کړی. الله تعالی په قرآن مجید کې 31 حیوانات ذکر کړي، نو یو پکې دا دی بعوضة ماشی. نو په دې کې اوس کمال پکې څه دی؟ امتحان دی. فاما الذین آمنوا هغه خلکو چې ایمان راوړی دی نو فیعلمون انه الحق من ربهم، نو هغوی پوهېږي چې دا مثال زموږ د رب د طرفه دی او دا حق دی. واما الذین کفروا او هر چې کافران دي فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، نو دا به د ټوغو په طور باندې وي چې مړه الله تعالی په دې مثال باندې وصه کوي. نو الله تعالی وایي یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا. الله تعالی د دې مثال په ذریعه باندې ډېر خلک ګمراه کړه چې چا د دې پسې ټوغې وکړې ملنډې وکړې الله تعالی یې ګمراه کړه. ویهدي به کثیرا او الله تعالی هدایت کوي د دې په ذریعه ډېرو خلکو ته. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ باندې یو سړی اعتراض وکړو د ټوغې په طور باندې ورته ووایي چې مړه دا ستاسو څنګه پیغمبر دی، دا تاسو ته لکه اوس د استنجا او د اودس طریقه به راته هم ښایي.
عمر سے ډېر بیا ذات په جلال سره وي چې او شکر دې زموږ داسې پیغمبر دی چې د باتروم او د بیت الخلا د هغې چل راته هم ښایي زموږ خو داسې پیغمبر دی. لکه نن سبا چې په علماو باندې خلک اعتراض کوي مړه وایي تاسو نه نور څه نه درځي خو بس هغه د اودس چړدان مسلې دي او وایي دا هغه تاسو کوئ او زوړ فرعون یادوئ او دا دي او هغه دي او لګیا دي لکه د الله بنده نو به کم کار کوو دا ته رسه کوي. نو بس ټول چې کم ځای کې خبره وشي یاره د علما کرام په دې خبره نه کوي یاره په امن یې چېرته خبره ونه کړه نو په امن مزه خبره وکړم ماله چې کومې خبرې راځي بیا به راسره ته ونه درېږي بیا به ته به شا باندې زور کوې منډې به وهې او بیا ما ته وایي چې سپیکر بند کړه ګویا دا خو ډېرې خطرناکې خبرې دي بیا به سبا تم نه یو زه به هم یم نو زه خو عادت یم زما خو تاریخ دا دی خو بیا به ته ستا نه ډګري پاتې کېږي ستا نه بیا کاروبار پاتې کېږي بیا د نه پیسې پاتې کېږي دوکان د نه پاتې کېږي بیا به ته یې وس لګي دا تاسو ته نه ویم دا زه د هغه خلکو جواب کوم چې کوم لګیا دي د علماو پسې ملحدین دي لکه تاسو اوس چې مونږ یې سم موږ څه چل کړی چې مونږ لګیا یو ذهن اصلاح وشي چې ګوره هر کار چې دی نو خو زموږ ذمواري نه ده که نه مونږ ته الحمدلله د روژې مسایل ذکر کوو د زکات ته د ذکر کوو سیرت ته د ذکر کوو درس ته د قرآن مجید کوو خبره عمومي کوو نو که بیا پکې هر څوک راغله او هر څنګه به پکې راغله خو د دې خلکو دا ښکلي چې نوم یې واخله یاره پلانکې سړی دی پکې یاد کړی نه که نه نو به زما بل کار نه وي لکه زه به د خلکو نومونه یادوم پوه شوې په خبره باندې نو زموږ چې کومه ډیوټي ده هغه الحمدلله ټیک ټاک کوو. نو ګوره واما الذين كفروا اغخ يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا الله تعالی هدایت کوي د په ذریعہ باندې ډیرو خلقو ته وما يذل به الا الفاسقين او نو گمراه کی د دې په ذریعہ باندې مگر فاسقان خلق هم فاسقان فاسق چاته ویل کی فاسق هغه انسان ته ویل کیږي چې لوی ګناهونه کوي یا ورکی ګناه کوي خو دې همیشه کوي او توبه نه وباسي نو دې انسان ته فاسق ویل کیږي نو د دې انسان بیا گواهی هم قبول نه ده چې کوم انسان لوی ګناهونه کوي یا وړه ګناه کوي خو همیشه کوي او توبه نه وباسي نو دې انسان بیا گواهی قبول نه ده. بیا الله تعالی فرمایي ګوره فاسقان هغه خلک دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هغه خلک دي چې دوی ماتي وعده د الله تعالی وروسته د مضبوطیانه نو څنګه وعده د ټولو انسانانو دا زموږ روحونه الله تعالی د څو میدیانو په شکل کې په وادي تیه کې را جمع کړي هغه وادي چې بني اسرائیل پکې اوسېده یا د عرفات په میدان باندې الله تعالی را جمع کړي او زموږ د روحونو ته الله تعالی ویلي چې الست بربکم ایا ستاسو رب نه یم نو زموږ د روحونو د کافرانو د روحونو د ټولو ورته وي بلا ولې نه ته زموږ رب او چې بیا کله د انسان د دنیا ته راغی نو بیا چا کفر وکړو چا اسلام وکړو نو تاسو وایو الله تعالی بچا باندې ظلم کړی دی نه دی کړی الله تعالی خو ته ویلي زه ستاسو رب یم وایي اقرار یې کړی دی خو بیا دا بنده په خپل اختیار سره کفر کوي نو الله تعالی وایي چې دا وعده ماتونکي نو کومه وعده چې موږ د الله سره کړې وه چې ته زموږ رب یې نو بیا چې کوم خلکو وعده ماته کړه چې کافران دي نو هغوی وعده ماته کړې ده یو دویم دا دی چې الله تعالی د دې یهودو نه وعده اخیستې وه په تورات کې چې ګوره نبي آخر زمان به راځي دا نښې به او تاسو په ده باندې ایمان راوړئ او دوی ورته ویلي وو چې زموږ به د تورات باندې قسم دی چې موږ په ایمان راوړو بیا چې نبی علیه صلات وسلام راغی او دوی خو وپېژندو چې دا هغه پیغمبر دی نو بیا پرې کفر وکړو نو الله تعالی فرمایي وینقضون عهد الله من بعد میثاقه د مضبوطیانه بعد خپلې وعدې ماتوي یا علما وایي چې د وعدې نه مطلب دا دی چې الله تعالی موږ له عقل راکړی دی موږ الله تعالی شعور راکړی دی نو د دې عقل په ذریعه موږ د الله سره دا وعده کړې ده چې یا الله تعالی ستا احکامات به منم نو اوس چې ته د الله حکم یو انسان نه مني نو دا خپله وعده ماتوي یا د وعدې نه مطلب دا دی چې الله تعالی معجزات انبیاو له ورکړي نو هغه معجزې د دې خبرې دلیل و چې دا د الله رسول دی نو چې موږ هغه چې کوم خلکو معجزه لیدلې وه او بیا ایمان نه راوړل دا د الله وعده ماتوي او یا ینقضون عهد الله مطلب دا دی چې په خپل منځ کې چې کومې خلکې وعدې وکړي لکه مطلب دا دی په یو کور کې یو ورور د بل ورور سره واده وکړي مثلا یو پلار د زوی سره واده وکړي د یو لوز سره د یو خبرې وکړي دغه شانته کې او یوازې دا نه ده چې دوی به ورسره وایي چې ما ستا سره دا لوز وکړو دا به پوره کې نه د هر انسان چې په بل انسان باندې دا کوم حقوق دی نو دا وعدې لکه ګوره مسلمان به دا وي چې د ده د ژبې نه د ده د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي اوس دا د بل مسلمان سره دا وعده کړې ده اوس چې دا بل مسلمان ته ضرر رسوي
نو د خپل وعده مخالفت کوي. مونږ دا هر مسلمان سره دا وعده کړی د ګاونډي سره دا وعده کړی دا چې مونږ بستا خیال ساتو، مونږ بچی ته ضرر نه در رسو. وس کې انسان ګاونډي ته ضرر رسوي نو دا خپل وعده ماتي. په دوستۍ کې یو دوست سره دا وعده کړی دا کده کړی دا کنه د دوستی وای دی دا چې په دوستۍ کې غداری نه کوي. لکه انسان بیا راځي په ملګرتیا کې غداری کوي نو دا خپل وعده ماتي. دا ټول وعده دي ګوره مونږ په وعدو کې تړلې شوی دی یو بل سره. مطلب د امام سره د مقتدیانو خپل وعده دي، د مقتدیانو د امام سره وعده دي، د دې څه چې کړی دي خو د دې په یو بل باندې حقوق دي. نو دغه حقوق چې موږ ماتو نو دا موږ د وعده مخالفت کوو. محمد خبر وکړي چې تاسو پوه شئ. مطلب دا چې دا معاشره چې کوم رنګ دا د هر انسان د یو سره وعده تړلې دي، د رشتہ دارانو سره وعده دي، د دوستانو سره وعده دي، د مور پلار سره وعده دي، د رور سره وعده ده. هر انسان په وعده کې تړل شوی دی. نو الله تعالی فرمایي چې وعده ماته من بعد میثاق یوس د مضبوطیانا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او دی کټکۍ هغه چې الله په حکم کړی چې په واسطه کوي. نو الله تعالی حکم کړی دی چې ور رشتہ داری قائم ساتي. الله تعالی حکم کړی چې دوستی کول غریب وکړي. الله تعالی حکم کړی چې ورورولي کول په یو حابیل یو قابیل. نو سره کې دا سره ثابت چې دا حابیل جوړیږي تک قابیل جوړیږي. نو د هر چا د یو انسان سره وعده وسره دي. نو الله تعالی فرمایي رشتہ داری قائم کوي. ويفسدون في الارض، خدا خلق پزماکه کې فساد کوي. چې وعده ماته خامخا فساد کیږي اولئک هم الخاسرون. الله تعالی فرمایي دا خلق تاوانیان چې څو خلق دا وعده ماته. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دغه د مثال وضاحت وکړو چې زبدې کې صحایا نه کوم چې مثال دې د وضاحت لپاره مې ذکر کو. او امتحان پکې دی، مؤمنان کامیاب شو، کافران پکې هغه ناکام شو. او بیا الله تعالی فرمایي چې زما سره کوم وعده کړی دی هغه وعده پوره کوي کنه تاوانیان نشي. الله تعالی دې موږ تاوان نه وساتي. ان الله بشکل تعالی یضربا چې بیان کی مثلا ما بعوضتن یو مثال دماشی فما فوقها یا داغین کم فاما الذین بس هغه خلق آمنو چې ایمان راوړي فیعلمون هغوی پوهیږي انه الحق یا مثال رب طرفا واما الذین او هغه خلق کفروا کفر کړي فیقولون وایدوی ماذا اراد الله سیراد لري الله تعالی بهذا مثلا هذه مثال سرا يضل به كثيرا گمراه کوي الله تعالی د دې په ذریعہ ډېر خلق ويهدي به او هدایت کوي د دې په ذریعہ كثيرا ډېر خلق ته وما يضل به او نه گمراه کیږي د دې په ذریعہ الا الفاسقين مگر فاسقان خلق الذين دا هغه خلق دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعد الله تعالی من بعد ميثاقه رسل مضبوطیانا ويقطعون به احکامات جلال حکم کړی دی هغې سره ایوصلا چې بېوستې کړلی شي ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک دغه خلق هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين.